الحج اشهر معلومات. د حج د پاره معلومه مقرره میاشتې دي. هغه میاشتو کې یو د شوال المکرم میاشته چې کومه شروع ده، یو د ذی قعده میاشته او د ذی الحجې اولنې 10 ورځې دي. نو دغه درې میاشتې مشهور دي، ډېرې د عظمت والا دي چې مسلمانانو کې چې کم مالدار طبقه ده چا په ذات راه باندې طاقت او قدرت لري، په هغې باندې حج په دغه ایامو کې فرض دی. د حج مسائل اور فضائل و باب انتهایی وسیع دی، خو لیکن چند ضروری خبرې دي د حج متعلق چې دا زموږ ستا ذهن کې په حیثیت مسلمان پرتی وي. صاحب هدایه لیکلي چې دا حج په چا باندې فرض دی. الحج واجب علی الاحرار، حج واجب دی په آزادو انسانانو باندې، په غلام باندې حج نه فرض کیږي چې دا آزاد وي. البالغین، دویم شرط دا چې بالغ وي، په نابالغ باندې حج فرض نه دی اگر چې د په ملکیت کې ډیر شی مال موجود دی، او په نابالغ باندې حج نه فرض کیږي. کو کی نو دا نفلی عبادت وي، چونکه نابالغ د شریعت احکامات په لانه دي لازم شوی، مکلف نه دی. کو نابالغ معشوم دی او دا منځ ادا کوي، فرض منځ ادا کوي، دا نفل ګڼل کیږي، فرض نه ګڼل کیږي ځکه په فرض شوی دا دینا. نو دویم شرط دا چې بالغ وي. دریم شرط العقلاء، عاقل بموي، عقلمن. په لیونی او مجنون باندې حج فرض نه دی اگر چې د په ملکیت کې ډیر شی مال موجود وي. سلورم دا چې الاصحاء، تندرست بموي، په داسې مرض بیماری کې به نه مبتلا چې بیا د حج ارکان نشي ادا کولی. پنځم شرط دا اذا قدروا على الزاد والراحله، چې د په زاد او په راحله باندې قدرت هم وي. سمانا د حج د پاره چې څومره ابتداء خرشي دي، ځان له احرام اغوستل، ځان له دغه مطابق چپلې اغوستل وغیره وغیره، د کور نه د وتون او اخلاق د بیت الله شریف پوری، بیا التدا عبادتو د ادای کېدو د پاره چې څومره التزامات دي، لوازمات دي هغه، او واپسی د کور پورې د کې ټیکټ رالو، د کې ضرورت د زندګۍ رالل، د دې ټول سيزونو خرچه برداشت کولی شي. دومره رقم د سره چې دا ټول سيزونه پکې ادایګي کولی شي، او دا پیسې فاضلا عن المسكن، د کور د ضرورتونو هم غوړي زائدي پیسې وي، د باندې د چا قرض نه، د باندې د بنده حق نه پاتې، مثلا د خويندو حق، د خزه مہر، د چا قرض، د بنده څه قسم حق هم پې نه، د دې ټولو ضرورتونو زائد دومره پیسې د سره پرتی وي. وعن نفقه عياله الى حين عوده، او د سره دومره پیسې وي چې کله دا د کور نه اوزي د حج د پاره در واپسې پورې چې دا سو پورې دا پکور کې نه، نو د اهل او عیال لپاره د دومره پیسې پرې غوستي وي چې د اهل او عیال چاته لاسونه نیسي، محتاج نشي. د په غیبوبت کې خپل اهل او عیال ته دومره رقم دومره پیسې پرې دي چې ای په خپل ژوندۍ تیرول شي. چې دا قسم شرایط پکې وي پچا کې، نو د حج بده ایامو کې د باندې حج کول واجب دي، فرض دی بیا. او په هغه دور کې یو شرط دامو، وکانه الطريق امنا، چې لارم د امن والا وي. پهله خو به داسې سفر و چې اسونو باندې په وخانو باندې به سفر و، پیدل به سفر و، نو عموما به د حج قافلې روانه وي، نو ظالمان خلک په پیرا مثلث لوټ پکړل، ارسه به ته واغستل، نو لار به د امن والا نه و. نو کو چې لار د امن والا، الحمدلله نن سبا د امن والا لار ده، نو دا قسم شرط دا مفقود شوی دی، لارم د امن ده، او دا نور شرایط می په داسې سړي باندې بیا حج لازم دی، فرض دی.